د بډبېرې تاڼې په حدود ټیلبند غالب خیلو کې یو نامعلوم کسانو یو ځوان زلمی الګ د کور سره نږدې ویشتې دی، مړ دی، ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره احسان علي ولد نذیر سکنه ټیلبند غالب خیل د رپورټ درج کړی دی چې دی په کور کې موجود و. دی د کور نږدې د فایرنګ اواز واورېدو. دی وایي چې کله زه د کور نه بار راووتم نو د ده وراره دی حمزه چې عمر یې دی 19 سال، وی دی په وینو کې لت پت پروت و. نامعلوم کسانو په ده باندې ډزې کړې وې او ملزمان تښتېدلي وو. دی بیا د حمزه راوچت کړی دی، هسپتال ته د علاج لپاره بوتلو، خو هغه په لاره کې ساه ورکړه. ده پولیس ته ویلي دي چې دی چا سره څه دښمني یا څه تنازع نشته. د پولیس ملزمان نامعلوم یاد کړي دي. د بډبېرې تاڼې پولیس وینا دا ده چې د نامعلوم کسانو خلاف اف ای آر درج کړی دی او باقاعده په دې کیس کې تفتیش شروع کړی دی. پولیس وایي د دې ټولو بیانونه به مغشتي کیږي او په ساینسي خطوط باندې به هم تفتیش کیږي. هغې نه پس به پته لګي چې یار دا چا کړی دی. خو سرېدست د مدعیانو طرف نه په چا باندې دعوه نه ده شوې او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا کوم کس مړ دی د حمزه نوم دی، دا ډېر ځوان زلمی الګ دی، د تقریبا 19 سال عمر دی.